ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان وکړو. خطبنا رسول الله علیه السلام فقال يا ايها الناس، نبی علیہ السلام فرمائے اے خلقو، اے صحابو، قد فرض الله عليكم الحج، الله پتا سبحانه حج فرض کړی دی، فحجوا، حج ادا کې. یو صحابي تاسو کړو اکل عام یا رسول الله، الله رسوله هر کال حج فرض دی؟ فسکت، نبی علیہ السلام خاموش. بیا غوي اکل عام یا رسول الله، هر کال حج فرض دی؟ نبی علیہ السلام بیا خاموش. د دریم پرم سوالو کو، نبی علیہ السلام خاموش شو. د خاموشی مقصد دا و چې د الله بندا الله د باندې په کال کې یو پر حج فرض، په ټول ژوندۍ کې یو پر حج فرض کړی دی. اوس کو درته زوم چې او نو د نبی علیہ السلام او د الله او دی اخو به تور وਹੀ خبرې کوي. نو په هر مالدار باندې به هر کال حج فرض شي، نو دا تاسو ته تکلیف نشو؟ مطلب دا چې بیجا سوالات مکوي. دا بیجا سوالات دا انسان ته عبادت ګرانه، معامله وته ګرانه. الله فرمایي چې پتا سو باندې په غونډه ژوندۍ کې مالدار سړي باندې یو پر حج فرض دی. کو دوباره حج لذي دا بنفلي ګڼل کېږي، بس حج فریضه ادا شوه ده. نو دې کې دا مونږ ته ادب ملو شو چې د دین په معامله کې داسې قسم سوالات چې تا ته مزید د دین ګرانېږي نه دي کول پکار. نبی علیہ السلام فرمایل لو قلت نعم لوجبت، کوما او کړه وې د الله بندا نو ګوره بیا به د حج فرض شوی وي، هر کال به مالدار سړي کولو، ولما استطعتم، تاسو به طاقت هم نه لرلو. ګرانه شي هر کال حج لتلل. او په دې دور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور تنبیه فرمایل فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. تاسو ته پته وي مخکې چې څومره قومونه هلاک شوي دي، د هغې د هلاکت یوه وجه دا ده چې ډېر شي سوالونه به کول، بیجا سوالونه به کول. ګورئ د دین متعلق د سمج دپاره سوال کول منع نه دی. دا مطلب نه دی چې بھئی شرعي مسله به د عالم او د مفتي نه او د ماهر فی الفن نه به تپوس نه کوي. کوي به، اخو حکم دا دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که خپل علم نه لري نو صاحب علم نه تپوس وکړه. خو حکم دی بیجا سوالات. بنی اسرائیلو چې د غوا متعلق سوالات شروع کړل، څومره به عمر وي، څنګه به رنګ وي، چرته به وي، پهله ورته اسانه وه چې غوا ذبحه کې. هغوی سوالات شروع کړل، د سوالاتو د کثرت په وجه پې احکامات شر شو. نو بیجا سوالات دې نه مونږ منع کړی شوي یو. بیا نبی علیہ السلام قاعده کلیه په تور فرمایل فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. چې کله ته زه د یو کار حکم وکم نو د خپل وس مطابق به دې باندې عمل کوئ، سوال مه کوئ. واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. او چې کله زه د یو څیز نه منع کړم بس هغه پرېږدئ، سوالات مه کوئ، ځان ته ګرانوئ مه.